مرة موافقت في المعنى نحوه موافقت في المعنى كاستعماله او مثله موافقت في اللفظ والمعنى جميعا في استعماله. مثل دوار استاذان دا بخاري دا عبدان او دا بشر قدرو خبر اتصال یو پسی غدا عدا یو پا ذکر دا استاذان بل پا موافقت في اللفظ والمعنى مدار دا سندین دا ذکرین شوروشو بے حوی دا حال تحویل دا مارتویلو ومقدمة دا حديث في عادة لتا اجمالا كم ذكر دا ربك الله سوف حاء ويسوف حاء سوف حاء ويسوف حاء يعني سوف مسمى يا دي سوف كسم يا دي نصي دارة كتب مسمى يا دي حا يا حاء حاء او حاء بنوي مسمى بیاده اسم منا اسم خاؤن و خاؤن دی و مسمى خا و خا كخشي معجم منصب نقشي بفحي نقاكن آيا دا الى آخر الحديث فورد یا کنایا دا اسناد آخرون من آخر دا لفظ نے خیر آواز او الى آخرین خیر آواز من آخری پونے دے یا بے اسناد آخر او که حاشی لکه زمونی کتابونو که ټول حا محمله لیکلی دا بغیر نقطه او دا صحیح ده نو حا مانا صحا دا مختصر دا صحا یا مختصر دا الحدیث نده الحدیث یا مختصر دا حائلون نده حائلون دل تودره دم یا مختصر دا نتحولون نتحول هنا من سند الى سند اخر نتحول نتقلب ونرجع ونمشي ونذهب الى سند اخر نو دا مختصر بنا تحولو او دا پر ایٹھول توجیحات سے دا ربطے اولاد دا تحویل سے پیدای تقویت دا حدیث مبارک ذکر چی او حدیث بصوص سندون نقل شنا قوی شیر بے اصطلاحی خبر او باطن بے خبر عبدان کی خبر تیرسا فاس دا استاذان او تحویل التحویل اس حدیث تا گورے دیم سبق دیم خلاصہ بحث دا الفاظ دا حدیث تا معنی او شرح او حکمتون و نکات او اعراب تیم دوئے رضی عبد اللہ بن عبداللہ بن عباس دا پلاو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس حضور مبارك يستقيب خلقه جود ستاوي أو سقاسة
سخا ورکول توي مطلقا وجود هغه سخا توي إرضاء ما ينبغي لمن ينبغي هغه چاته ورکول چې هغه د حال سره مناسب اوس یو ملا کې یو بوره باټینګن راوړ په باټینګنو څه کوي کتاب او یا زمیدان لم بخاری شریف یو په بخاری شریف څه کوي هغه غنم جواه نو سخا مطلقا مرکول تو اعطاء وجود اعطاء خاص اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي هغه چاته چې ورکول چې دا د حال سره مناسب یو د ضرورت او تقاضا ده د دې وجه نه د خدای په صفت کې تخیل نه راغلی او جواب راغلی لکه هر چاته هغه مناسب د حال ده دویم دا چې سخاوت په مال کې استعمالي او جود عام دی مال وی که غیر مال وی که علم نی مسائل نی دیتم جود حضور مبارک چاله دې سنین ورکړي معنی ورکړي معانی علوم نشر الشعاب او حکمتونه قول دلې بل سخا ورکول توي کړه هغه په حق کې فائدہ مند دي کې نقصانی چاله دې ډېرې پیسې ورکړي هغه په شراب جواری په دې تم سخا جود په ورکړه کې استعمالي کې چانافع محل دي نو دیو جنا د حضور په صفت کې او د خدای په صفت کې جود او جواد راغلی دی او سخی نه راغلی زمونږ د علما وایي د اخلاق والا ځان یو کتاب والی اخلاق جلالی یا اخلاق د عبدالقاهر بغدادي هر څه کې درې درجې اهمیت درجه د اعتدال دو طرفین چې دی هغه کې افراط تفریط نو عالمان وایي مطلقا اخلاق شل قسمه دي لس کلی دي لس بد دي اخلاق محموده لس دي او اخلاق ذمیمه لس دي او مجموعه شل دي دا اخلاق محموده او سر دو خبر دي او دا اخلاق مذمومه سر دو خبر دي دا عزت اخلاق محموده دو طرح دي دا وقت ورتکیر سړی کوشش کی ځان کو پیدا ہے موخ مقصرین او اخلاق مذمومه راجی دو کړي چې هغه ازداد دغه اخلاق حمیده اخلاق حمیده کې اول جود دي سخاوت دیم د تواضع
چې دا دوه خویونه درکېږي نو هغه ټول درکې راغله. سخاوت کې سړی ادا د حق د خدای او حق د بندګانو کوي، د خور حق، د مور حق، د استاد حق، د مشر حق، د ګاونډي حق. او تواضع عاجزي، تواضع دې ته وایي چې ځان درته په زړه کې کمزور ښکاري، داسې نه چې د هغې اظهار په خولې کې یا خلقو ته کوي. تو په ځان په لاره کې وغورځئ چې په ما وګرځئ چې تواضع پیدا شي. دا نه ان يحقر نفسه في نفسه لا ان يظهره للغير. په خپل ځان کې درته ځان کمزور ښکاري نه بل نه. نو تواضع سر د اخلاق و حمیده من تواضع لله رفعه الله. او ذات ایم کنه نحت شاخ پر میں و سر بردمی. او که چون سوار با منزل لسد پیاد شود. چدا دو خوینا دا دی وجن علماوی عالم نسو غور نشتا، خو جاہل چی سخیوی اغتی غور وی وی داز پر جمیش پی خیرات توشالی دا عالم نسخی جاہل غور تو رحمان بابا کلی خبره کوي وی هر سخی د خدای ولی دی ولو کان فاسقا، او هر بخیل د خدای دشمن دی ولو کان زاهدا. د بخلاو بیان وګوره، یو مستقل کتاب دی کتاب البخلا د جاحظ، نای کې بیانونه دي حیران بشه. عربی ادب بمزدشی، عربی محاوره او خطی بمزدشی، او سر دا اخلاق و مضمومه و دولی زد دی، یو تکبر زد دا تواضع، او یو بخل زد دا جود و دا کرم. انا لله و انا الیه راجعون. مون ټول په دې مرض کې مبتلا د خدای یادوم غره تاسو نه یاد. نو تکبر څه ته وایي؟ غمط الناس و بطر الحق، خلق تسپک کتل او اعراض انکار د حق خبره نه کول. د ټول کفریات او د ګناهونو د نافرمانو سر تکبر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. مترفين دغه متکبر حسود حال. عربی کی وی الاغنیاء هم الاغنیاء، دا مالدار دا قمقل، متکبر غنی. لکه چې اجره کې ناستې څه خبرې کوي نو خو چاپېری نوکرانې یا همسایې هغې خو ورته دا نشي ویلی چې دا دې څه ووایي، نو ټولو خندي. یم لوی صاحب حقیقت ولیده، بل به یې د ګل میندې وویسته، او بل وایي سمه خبره ده پرتوګونه ونه جوړئ. اگر که د جهان نه خو خبره ایخ ورته دا نشي ویلی چې ولې نو دقه شان دی قمقل ویش چې واقعي ده. زه خو خالص لقمان حکیم صاحب چې څه خبر او ښځې ته د ټول کلي خلک بابي وي، اګر د جهان خری نو دا زموږ طرف ته خانان دي چارته ده. دا وزیران صدران د پاکستان دا ټول په دې مرض کې مبتلا دي. انا لله و انا الیه راجعون. والمعصوم من عصمه الله الا من عصم ربه.
نو بخل او تکبر بخیل سړی د خدای حق نه ورکوي، د مخلوق خدا حق، د خور حق نه ورکوي، د رور حق نه ورکوي، زکات نه ورکوي، صدقه نه ورکوي، نو دې دقه شان وي. نو بخل او تکبر دې نه ځان ساتئ. دا درته ځکه ووایم. او که سړي کې چېرته راغی زر دې توبه وباسي خدای ته، که لویي پکې راغله زر دې ځان له توبه وباسي چې خدای دا ما ته دا غلطي معاف کړي. نو د خدای وعده ده اني غفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نو سید الکائنات اجود الناس سخی بانداز، لکه جود د انبیاء کرامو جود باندې ونه دا نه چې ډېر څه شی ورکړي، وی پیاز دی خو په نیاز دی چې څه ورسره هغه به یې ورکړو، چاته الله چاته نه دی ویلی. دا چې فقهاو تفصیل کړی دا سوال ګری شي که نه، نو سړی خو د خدای نه ویرېږي، خو علما دا وایي او فقها چې پرېږدي چې دا د دې سړي پیشه ده، دی قسم دی، دی ضرورت نه دی، نو بیا به نه کوې ورسره، ځکه هغه اعانت علی الګناه دی. چېرته معلوم وي چې دا فقیر دی، غریب دی، په رښتیا خپل ملګري هم سړي ته معلوم لا يسألون الناس الحافة. نو اعراب ته ګوره، سید الکائنات شو کان رسول اجود الناس باندازې سخي، چې پیغمبر سخي نه نسب وي. وکان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل. دی اجوده کې دوه اعراب دي، نسب او رفع. مارته نوم به نسب وي، نو چې نسب یې کې نو اسم د کان رسول الله مبارک ته ضمیر راجع دی، او حضور مبارک اجوده ډېر سخیو ما مصدری دی. یا ما ظرفیه دی، ظرفیه کی نو مدت کونه فی رمضان دی بډیر سخیو چې سو پورې به رمضان او کمستری کی وکان اجود اقوانه فی رمضان. و رسول الله دیر سخی حالات در رمضانو، ما ظرفیم جوړیږي او ما مصدری، او که اجودو مرفوع شي نو دا کان ضمیر شان هغه اسم شو. او اجودو ما یکون فی رمضان حاصلا دا مجموعه جمله دا پزه دا خبر ادره دا محلل مرفوع دا پزه دا خبر دا کان ادره. وکان اجود او شان داو چې حضور دیر سخیو چې سو پورې به رمضان یا شان داو چې دیر سخی احوال پر رمضان کې حاصلو. نو اجودا خبر دا کانا و اسمین ضمیر شو، او اجودو دا مبتدا شو، او کان ضمیر شان شو. او اجودو سره د مبتدا خبر مجموعه جمله خبر د کانش. نو حضور مبارک با شان داو چې ډیر سخیب او سو پورې چې به رمضان یا ډیر د سخاوت حالات د رمضانو، کما مصدری کی نو اقوان بسے جوڑ اور کما ظرفی کی نو مدتل بسے جوڑ. کم وقت با رمضان کیوں چی کم وقت مور سر ملاقات جبریل وکان یلقاو فی کل لیت من رمضان،
और जिब्रील सलाम ब मुलाकात के हुजूर सरा हारश पर रमजान के फयुदार सुल कुरान तकरार द कुरान बैग द हुजूर मुबारक सखावत अला सखावत जिक्र पे एतबार द जात तरफ आगा सखीव द टूल खलक़ और पे एतबार द जमानों सरा और रमजान के लिए सखीव रमजान द शहर मुआसात और शहर फुक़रा वही और वक्त सोहबत द जिब्रील की ज़ियाद सखीव मुस्तखीयन फी सखीयन अजवद मुतलक़न बे पर रमजान के खुसूसन बे पर वक्त सोहबत द जिब्राइल के सालिसन जूद अलल जूद जिकम वक्त बद जिब्रील मुलाकात रहा ढेर सखावत में बारश पर रमजान के रात तकरार द कुरान में और सरा का जो समर ब कुरान शरीफ या नाजिल शो अब जिब्रील हुए बे बहजूर हुए और योजल बहजूर हुए बे जिब्रील हुए मुदारसा मुज़ाकरा योबल सरवेना को तकरार को फयुदार सुल कुरान मुज़ाकरा द कुरान बे तकरार बे गर्दान बे वो गर्दान के उस्ताद और शागिर्द दिल ताबीर बको उस्ताद और शागिर्द न के ज़िक्र जिब्रील सलाम दा कुरान और इल्म द खपल सिनीन न कहो द हैसियत द उस्ताद महज द मुबल्लिग द पैगाम रख उनकी असली उस्ताद द गशिदा खुदे दे वासिता और फकत जिब्रील सलाम और नबी करीम बयोबल सर मुदारसा का कला बयोवे बल बवक्के खौद कला बलवे बल बवक्के नफल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मुबारक शो जियाद सखीव जियाद कुल पर सखावत की द खैर द हवाए मुरसलना आगा हवा चरा खुशी पस पर लिख दान डक सुंडक बातुना दागेना हुजूर मुबारक जियाद सखीव पर रसूल द खैर के दागेना वाले जियाद सखीव द हवात लल कल नाफी भी कल ज्वार सड़े ना जोड़े अगर हवा नुकसान बस और द हुजूर जो ठोल नाफे एक ज्वार नो बेंदा के हवा के उन्फ और शिद्दत भी सांग वाड़ी मातिम की सड़ी ने जामियों तख्ती पटकी थी उड़ गई हवाए मुरसले सर उन्फ और शिद्दत भी द हुजूर पजूद के उन्फ और शिद्दत नो टूल खैर और नरमी और लुत्फ और इनायत और शफकत द्रेमदा चे हवा की तमीज में आहत द खैर और द शर ने योशान हवाम तीरेगी बागम तीरेगी डेरानम तीरेगी कलम दसमकम तीरेगी पहुंचम तीरेगी कहीं बात दे कि दागी खैर नहीं हुई दारू नूरी है मुरसला के तमीज निश्ता द मवाज़िअ द खैर और द शर और द नबी करीम जूद आगदा द अकल पराना के द हिकमत पराना के आप मवाज़िअ द खैर और द नफ़े के देवजन द हुजूर जूद तशबीह द हवा सरा वकड़ा कोई द हवा न देख कोलेओ पदरी खबर मेरे तो बयान
دا دو خبر تیرے شو دو بحث پا حدیث شریف درم بحث استنباط دا مسائل اول دا معلومه شو چی جود یو خصلت حمیده ده کنی دا حضور پا صفت کی بنران نو جود خپلول پکار دیکھا دا اثر دا حکمت و دا اخلاق و حمیده و حسنه و ما تاوی جود دیر تنوی چی دیر ورکی جود دیر توی چی پا محبت ورکی پا نشاط دا نفس و پا انشراح دا قلب دیم دا چی رمضان کی صحاوت دیر ثواب لری دیکھا رمضان دا خدای دا احسانات و میاشت دا خدای دا نعمتونو دوی نعمت قرآن شریف تے چاہ روحانی علاج و شفا و ہدایت تے اگر خدای پر رمضان کی نازل کرو نو تو تخلق بے اخلاق اللہ خوخ جسنگا پر رمضان کی خدای احسان دا ہدایت کردے نو تم سخاوت کرو بلکہ زمون دا علماء دا وعظ پا کتابونو چی سمر اسمانی کتابونو دی تمن پا رمضان کی نازل شد ابراہیم علیہ السلام تا صحیفے دا پا اول دا رمضان کی ملوشی موسیٰ علیہ السلام تا تورات پشپگم دا رمضان کی داؤد علیہ السلام تا زبور پا دولسم دا رمضان کی عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل پا تلسم دا رمضان کی سید الکائنات تا وحی آغاز پا سلیشتم دا رمضان کی یا اول لسم بارا قولت نو طول اسمانی کتابونا پا رمضان کرا نو دیتا شهر الاحسان من اللہ وی نو تم پا دی میاش کری سخاوت کا دا سخاوت پا عربو کی بنا انت چی رمضان کے ناشے پا مدینہ منور کم انتر سخاوت نمیری او پا زور رانی سی او پا حرم شریف کی وارا لکا ناستا تبوی راز زمین در استخام تنبل تبوی راز چی سوک ورسانا شدا سے خوشحالا شی لکا چخکاری مونت اوارا والا داغا چالی دلی چی سوک رمضان کے انتلا عربو کی چی سوچ عربی نو دو صفتی پاکی یو سخیوی طبعا دویم رشتونی ام پا دوستے کی ام پا حبس ام پا عقیدہ کی وهمیات شرکیات رسمیات خرافات پکنی او چی او سری سر دوستانا شو پرشتیا او چی سری نے درو ووری دل اعتماد پہ ختم اغلے بدیشی او درو اصلی سخی عربی وی یو خدا پاکستان دا که دیر داسی چی پاکستانیانی افغانیانی انڈونیشیای حبشانی دا عرب شوی دی اپا قبائلو چی یا پریاس کی سوچا عرب دیر انچی سوچا عربی وی آبا سخیطه بای آبا رشتونی پا دوسته کی آبا اکتوده کی کمون مولیانم دلتا وهم پرست دیده اغی عقیدت لکا دیو پیری دیو بود و طور جنگل دا و شنا جنگل دا او گنگی والو توقینا لا خبر نه خبر فرستیش نه عرس شریف تا نه جنده شریف تا نه گنبد شریف تا ابا که سوا دا سنت مطابق صادقه با او دعا دا بس دلتا بھئی گمجتونا پہ جوڑ کے درباریان و دربار آبادی اور درباری و تناستی
او تصوف شریف لزور ورچ دا اثر وهمیات ماغی وهمیات نه خرافات دي سوچ عربي ګوره د مصر خلک دا سوچ عرب نه دي دا خرست عرب شوي او د شام خلک هم سوچ عرب نه سوچ عرب د جزيرة العرب خلک دي او د یمن دیتا الجزيرة العرب دي نورة عرب مستعربة عرب عاربة عرب بادية وعرب مستعربة عرب درې قسمه دي عرب ته ځکه عرب وایي چې عرب شګلوړې ځمکې ته وایي نو شګلوړې ځمکې اوسېدونکي دي دا هو په پوزه ذکر کو دا خبرې نشته دلته یو ډاله ځان تعلق خوان په پوزه ذکر هلکه دا ذکر دی په پوزه تاسو ذکر نه پوزه سونه یو دا کوي دا ذکر کو دا خو ذکر نه دی صحابه کرام دا کوي سو کوئی اوه کلمه توجه نه او هو یا من لا سلاه نو هو خدای اسم مبارک نه دی هو ضمیر دی چې مخکې څه تراجی یا غبط مراد نو هو د خدای نوم نه دی ولله الاسماء یا احسو کوي دا کلمه توجه نو دا افسوس دا په دې سفیان کې دا خرافات کوي یا مدد یا رسول یا مدد یا غوث یا غیاث الکه دا حضور مبارک نلوی ذات او صحابه کرامې د مجلس خلق حضور مبارک چې فرقې یادوي وي ټولې فرقې به دوزخیانې بغیر د یوې فرقې نه وی قربانه غصبتي وی علی مثل ما انا علیه اليوم و اصحابي فکما لار کې زنن روان یم او زما صحابه نو د خدای د رسېدو معیار د صحابه کرامو ژوند دی د هغې نه زیات اقرب اولیاء د خدای د معرفت واله څوک نو ګوره چې صحابه کرامو څه کړي او تابعین باجوړ ملا کابل ملا متعلق مناسبت په دې دی چې احوال د قیامت چې هغې ته علم الکتاب کتاب الاعمال وایي هغه بنا دی په دې قرآن چې کتاب الاحکام دی نو کتاب الاعمال او کتاب الاحکام دواړو کې مناسبت دی څلورمه توجیه د شانور شاه صاحب ده رحمه الله هغه دا خلاصه ده چې د یو لفظ کله دوه مرادی یو مراد اولی بل مراد ثانوي نو مطابقت د یو کلام د بل سره کله په مراد اولی کې نه وي په اعتبار د مراد ثانوي سره او دلته دغه صورت حال مراد اولی او ثانوي ستاوي کله یو لفظ ظاهر یو شی مرادي خو شاعر مثلا یا متکلم بل څه ته اشاره کوي یو شیعه شاعر وای یا مولا جامی صاحب وای اگر چې شیعه نو او د علي صاحب په محبت کې دا شعر ویل څوک ته ها اوای ویز چشم بخشا زلف بشکن جان من بحر تسکین دل بریان من چشم بخشا زلف بشکن جان من بحر تسکین دل بریان من سترگی کو لاو کا اے محبوبہ او زلف مات کا زمان دا زلد آرام لفا و خلق محبوبی تاوی کا
وی زلف چشم بکشا زلف بشکن جان من بحر تسکین دل بریان من سترگی کلو کمات او زلف وانا وانا و چه زمان زلف خوشحالش مراد اولی خدا ده چه ده محبوب تا خطاب کئی خو مراد ثانوی ده چه ده علی صاحب نم تا اشاره کئی چشم بکشا سترگو تا پاربه کسا وی عین چشم نوی وادش ده چشمی چونی دلو دقبلو چشمو غم دیوار سترگو تا پاربه کی وی عین لزور ورکا و زلفو بشکن زلف کی لام ده لام مات کز یعنی زیر ورکا کسرا ورکا او بحر تسکین دل بریان من تسکین کی یہ دا نا یہ ور سر جمع کا نو علیبتی جورشی چشم عین شو او زلف لام شو او تسکین یہ شو نو ستی جوش علی کی جوش من دیتا مراد ثانوی وی یو سڑیو بزرگو دا سے پلار روانو پا بازار تو نا بازار کی دکاندار آواز کا والخيار والعشرة بدرهم الخيار والعشرة بدرهم لس بادرنگ پر روپے لس بادرنگ پر روپے خيار بادرنگ تو العشرة لس بدرهم ویدی الترابی خدا پریوال دتی بلا مانا مرادک ویدا سڑی وی چه لس بهترین اشخاص د خدای په نسبت مساوي د یو روپے سره وي نو چې هغه لس روپے سره برابر نو زمونږ د نسواریانو بسالي وی دې به خدا را پرېوت یا الخيار العشرة بدرهم لس بادرنګ نو خيار غورو تبوي نو دې ته دا معنا مراد کړه چې لس غوړه انسانان با د یو روپے مر قیمت نه لري د خدای په دربار کې نو چې لس بهترین خلق د روپے مر سره برابر نه دي ما مند مسیح وی دې به خدا راځي ا دکاندارانو خبر نه دی نو مراد یې ولی خدا چې لس بادرنګ یادې د ذهن ته بل تنا یو دکاندار ہندوستان کے سوکا و چوکا دو بوٹی دی ترکاری دا سبزی دا نو خرسولے سوکا چوکا نو دا سو نرخ بورے دا یو سڑی ناغتوئی دا چوکا سے قیمت نا ورته جو سوکا وہ چوکا جو سوکا وہ چوکا چې د سو سے قیمت ته هغه چوکا هم قیمت وی الته یو زبرګ روانو به خدا را پریوت وی دی خدا وی چې څوک دشنو د قیامت پر بداسه ملامت کی نو سوکا مانو د کېدل چوکا معنا سرزنش منتل ناغسو مرادو د دې سو اغشتل هغه چې د سوکا څه قیمتي هغه د چوکا دی نو دی وی چې څوک دشو اما اته به تنبیه ورکیږي نو یې خیام چې د شپې چې څوک تهجد لپاره سید نه هغه بوال ټکول خوري نو د چې دا مطلب وایي جو سوکا وہ چوکا یو پختو کې ته مثال خیم چې پیښه به خون چې تنسکور کې یو ساس کې ترنه لړکې د مدهوش نه چې هوش لړکې دا ما د جانان نوم دی خون چې تنسکور کې یو ساس کې ترنه لړکې د مدهوش نه چې هوش لړکې دا زما د جانان نوم دی نو بظاهر خو د شراب بیان دی او خون چاټه د شراب خو خم چې ته نسکور خم چې نسکور کې نو مخ ته جوړ شو
او یو ساس کې ترنه لر کې ساس کې معنا ادا خې نقطه لر کې نو محشو او د مدهوش نه چې هوش لر کې نو مدهوش نه چې هوش لر کې نو مت پات شو نو محمد ته جوړ شو پوښه کنه هم چې تنسکور کې یو ساس کې ترنه لر کې د مدهوش نه چې هوش لر کې دا زمانه جانانم نو بظاهر مراد یو دی او د مراد بل نو شان ورشا سے وای د دې آیات یو مراد اولی خدا دې تحریک د شفتین مکوا نو دا کې خو بظاهر مطابقت نشتا خو مدلول ثانوی دا چې د قیامت په بیان کې تلوار مکوا دا زما کارونه د دې وضاحت او کیفیت او علم ما سره ما علم د قیامت مراد ثانوی او تا تحریک د شفتین مراد اولیو نو بظاهر د مراد اولی په اعتبار مطابقت نه لري د مخکې او وروستو سره خو په اعتبار د مراد ثانوی سره مطابقت لري نو سوال ختم شو دا توجیه د چا ده ستاسو خوښه پنځمه توجیه د مولانا شبیر احمد عثماني صاحب دا تفصیل هغه لیکلی دی په خپله شرح کې فضل الباری مولانا شبیر احمد صاحب په دې درې علومو کې امام علم د قرآن کې علم د حدیث کې او علم د کلام کې او خطیب و مشهور داسې فصیح و بلیغ تقریبا د دیوبند په مشرانو استادانو کې د علم په اعتبار درې اشخاصو ته څوک نه رسي یو حضرت تانوي صاحب یو مولانا قاسم صاحب او دریم مولانا شبیر احمد عثماني دته به قاسم ثاني وي ځکه چېرته به مناظرې وي هندوانو سره انګریزانو سره دیوبند ته به خبر راغی نو دی به ولد نو ورسره چا باس کولی شو نه د چا نه مرعوبې ده نو حضرت تانوي صاحب 50 تا 5000 کتابونه لیکلي دا به څوک وکړي او مولانا قاسم صاحب او مولانا شبیر احمد عثماني نو ټول اولیاء الله دي خو خدای چاله شان ورکړي په یو صفت کنه دیوبند علما ټول اولیاء الله مولانا شبیر احمد عثماني صاحب خپل شرح کې فضل الباری کې هغه وایي د دې آیات مناسبت دی د مخکې سره او د وروستو سره او دا دلیل دی د قیامت د مثال په شکل مخکې د قیامت بیان ناروان دی دام دا غي مثال او دلیل له د قیامت درات ځکه قیامت نوم د سره د جمع او د تفریق جمع کول اجزاء مختلفه او به تفریق کول په دا منګه اجزاء منتشره او پس مکه کې زمونږه خلق الوګانو تیپورو دا غوحو دا اوبو دا دین راجم شوی اجزا دا منی پا شکل کے شو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم نو اجزا منتشرو منگا پس مکه کې خوار وارو پلارانو غوښه وخوړه الوګانې وخوړه ټیپرې وخوړه مولې وخوړه او بیا وسکلې د هغې نه غذا جوړه شو غذا کې څلور حزم راځي آخري حزم د مني جوړېږي نطفه دې ته فضله د حزم رابع وایي آخري خلاصه د جواهر
دا ډوډۍ چې په خېټه کې یو دی شي که نو دی نه هضمونه پکې راشي نو آخري هضم مني ده. درېیم وینه ده، د وینې نه بیا مني جوړېږي. نو د منۍ په شکل کې هغه ټول اجزا متفرقه خدای را جمع کړه. بیا د مور خېټې ته رالو، بیا دنیا کې خدای هغه اجزا ټول د انسان په شکل کې را جمع کړه. بیا چې مړه شو نو د اجزام خواره شي ورو او بو حصه چې هغه هوا شي او د هډوکو غوښه حصه خاورې شي. خاوره بیا په اجزاو منتشرو کې تقسیم شي. حیواناتو ته ګوره د مثال په شکل حیوان خلق وګرځوي په ډیران، هغې اجزا منتشر شي په ډیران کې، ډیران پټو ته لاړ شي او په پټو کې وګرځوي. د سنه الوګان جوړ شي، د سنه ټیپر جوړ شي، د سنه ګوپي جوړ شي. دا ماده پرس خو وایم دغې ته چې هغې انسان هم دغه جمع او تفریق دی او دا دنیا قدیمه ده او قدیمه به روانه. دا خو ماده ده، نیچر ده، حیولا ده. نو قیامت عبارت جغه مجموعه اجزا منتشر شده، منتشر در طبع مجموعه که آیات څنګه سورت حج کې دو مثال خدای ذکر کړل. څنګه سالا نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنده خدا شو ما من البعث بنا خلقناك ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا. بیا خدای پاک بل مثال او پسې وی د شجره اجزای منتشره د خجورې په هډوکي کې خدای را جمع کړي او هډوکي ځمکه کې کېږي، بیا د هغې نه غټونه جوړه شي. دلته خدای مثالونه د قیامت کې جمع او تفریق ذکر کړی. لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ستا متفرق ازاد الله جمع کول شي. فاذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ جمع و تفریق بیر تخدای ذکر انوار اسمومه سوک یو ذکر کوي. دا غذات چې دا غړغړ نیرات جمع کوي او جدا کوي، دا غذات ستا اجزای منتشره جمع کول او جدا کول شي. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. وترى الأرض حاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نخرج ازمك مثال وي وترى الارض حاملة دا پس پرلی کی چې دا ټول ازمکه شنه شي، دا د کوم ځای نه شنه شوه؟ دې کې اجزای منتشره د بوټو د تخم په شکل کې هغه خاورې شوي مو بیا خدای راټوکلو د شکل د بوټي کې راجمع کړو. نو دغه ذات چې روزانه مثالونه وینئ او شپه ورځ کې سپرلي او خزانونه وینئ، نو چې دا انقلابات وینئ، خو قیامت هم دغه جمع تفریق ته وایي. تاسو به ځمکه کې لکه د اجزاو منتشره او د بوټو خواره واره شي، بیا به هم چې سپرلي وشي باران وشي بیا به دقه شان روټو کېږي. یو باران به کېږي د نطفې په شکل، څلوېښت ورځې یو باران یې په ځمکه، د هغې نه بس به دا ټول انسانان دا پورته شي. وترى الأرض حاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى
وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نو دغه جمع او تفریق دې بدري ذکر کا به اخر کې دام د مثال په شکل وای لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه قرآن. دا کلمات منتشره دا راوالی خدای پاک پسینه د پیغمبر کې واچي به د جبه په واسطه هغه جدا جدا ادا کی کلمات پسینه کې څوک جمع کوي خدای جمع کوي پس زبه څوک سرګندې خدای سرګندې خدغه جمع او تفریق دی. نو ستا په بدن کې مثالات دي د قیامت کلمات منتشره خواره واره ستا په سینه کې را جمع کی به ستا په جبه متفرق ادا کی چې ته په خپل سینه کې جمع او تفریق وینې نو د قیامت نه ولې انکار کوي خدغه جمع تفریق دی. قیامت څه ته وایي اجزاء منتشره به را جمع کول. مرګ څه ته وایي اجزاء مجموعه منتشر کول. ستا اجزاء مجموعه او ستا په بدن کې خدای د مرګ په واسطه خوار واره کړ په ځمکه کې دغه خوار واره ځمکه مخکې ته لیدلو چې ستا اجزاء خوار واره په ځمکه کې دا لوګانو د ټیپرو د مولیو د ګنګړو د ټماټرو په شکل کې خدای را جمع کړل د نطفه په شکل او د انسان په شکل کې به د مرګ په وخت کې به ته جدا جدا کړي لاسونو په ورسره نو چې مخکې د مثال لیدلې دی نو به د رسته مثال نسنګ انکار کوي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. خدای وی ثم یعیده وهو اهون علیه وله المثل الاعلی فی السماوات والارض. خدای وی چې وینې نو ما ته خدایم کارت آسان دی. یو انسان چې مخکې منی نو دا دویم منی نه منی نو دا آیات په اعتبار د جمع او د تفریق سره یو مثال دی او دلیل دی د قیامت. نو مخکې قیامت کې مثالونه خدای ذکر کړل دی بل مثال شو نو په دغه اعتبار مناسبت دی د آیتونو د قیامت سره هم پکې تحریک د شفتین راغی هم ورته خدای دلیل د راتلو د قیامت او مثال وښود. دا څوک وایي نور پېژنه پرېږدم د استادانو خبره مې ورته نه اخلم. رمو آخری خبر مناسبت باب سره سره تطبیق په دې کې دی چې دې کې کیفیت د وحی بیان شو نو بدل وحی عام دی کیفیت په اعتبار د ابتدا سره که وسط سره که آخر سره نو حدیث مبارک مشتمل دی په کیفیات او د وحی. یاوا دویم دا چې علما وایي دا وضع چې به حضور کوله چې تحریک د شفتینو به یې کوو دا ابتدایي امر و د وحی د نزول به خدای منع کړ نو دا کار به په ابتدا کې کوو. نو تحریک د شفتینو د بدء الوحی سره تعلق په دغه کې لري چې دا وضع و رفع د حضور مبارک په ابتدا د وحی کې و بیا نه وه. نو داسې شو باب کیف کان بدء الوحی کان بدء الوحی بتحریک شفتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نهاه الله عن ذلك. وحی څنګه شروع وحی شروع کې دا و چې حضور به شونډې مبارک فزوله نو خدای منع کړ چې شونډې مبارک مفضل. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام حديث الشريف
الظلم وما ذلك طانش لذلك حدثنا عبدان وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حدثنا بشر بن محمد والقصر على أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. یو سلور مباحث تخیال لرے پخپل سبق کی اول بحث یو اصطلاحی خبر دی چې د حدیث د آغاز سره تعلق لري. دویم شرح و وضاحت د حدیث شریف او بیان د نکاتو. دریم بیان د استنباط د مسائل فقهیو د دې حدیث شریف او څلورم بیان د مناسبت د دې حدیث شریف د ترجمه سره او د آیات سره. دا څلور عناوین شستاسو د سبق. اوله خبره چې د قواعد او د اصول حدیث سره تعلق لري او دلته د آغاز سره لږ ورته وګورئ کتاب ته. ما کتاب نشي درلی. د امام بخاري استاد دی عبدان د عبدالله نه وایي، عبدالله د یونس نه وایي، یونس د زهري نه وایي. بیا تحویل د سند یې کړی دی. بیا بشر محمد استاد دی. بل څوک دی؟ نو حرام صاحب الله خان نو بیا بشر محمد استاد دی. هغه عبدالله نه بیانې، هغه د یونس نه بیانې او د معمر نه، هغه د زهري نه بیانې. اول نه شروع کو دا عبدان څوک دی؟ رنبی سند کې ذکر د عبدان په باره کې د حافظ ابن حجر یوه رایه ده، د عیني بله رایه ده. حافظ ابن حجر وایي د دې راوي نوم دی عبد، خو د عربو قاعده دا ده چې یو څیز کې مبالغه کوي نو عبد نه عبدان جوړ کړي، لکه حمد په ځای حمدان. نو دا دی عبد عمدان با محاوره عربی ده، وی عبد. او حافظ بدر الدین عینی وی نه داسې نه ده، عبد نه. دا عبدان ورته ځکه وایي چې د نوم کې معبد دی، کنیه کې معبد دی. نوم یې عبدالله دی، کنیه ابو عبدالرحمن دی. په کنیه کې مراغی او د ده په نوم کې نو د دواړو عبدینو نه عبدان جوړ شو. دا په حقیقت کې تسنیه، خو دلته په اعراب کې حکم د مفرد دی او غیر منصرف دی، ځکه علمیت او الف نون مزیدتین دی پکې. حدثنا عبدان سمیت عبدان، عبدین بنوے کہ تسمیه په خپل حال وي نو بیا خدای نسب او جر په یې راځي. حدثنا عبدان رأيت عبدان
मररतु बिअब्दान, इराब बिलहरकत ला बिलहफ और दी गैर मुनसरिफ। कस्ता सुखियाली ने इमाम बुखारी दो उस्तादान थे, यो दा अब्दान का काशो वर पसीद हीन पस बिश्र इब्न मुहम्मद शो। मदार द सनदेन अब्दुल्ला का कादे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक खुद दागना पस हाउना में नमते महके यूनसिम जिक्र का दागना पसी जुहरीम जिक्र का जुहरी मदार द सनदेन उगरदो हालदा चे मदार अब्दुल्ला राजी बिश्र इब्न मुहम्मद मर्तदा अब्दुल्ला ने बयान कई और अब्दान मर्तदा अब्दुल्ला ने बयान कई। मुहीद तहवील का अब्दुल्ला सर लिकल पकारो जक मदार द सनदेन अब्दुल्ला शो नुदा हना यौन फर्द व नूरम रुस्त जिक्र कर ज़ुहरी न पस हाँ ज़ुहरी ने पस जिक्र गए चिदा अब्दान और द बिश्र इब्न मुहम्मद दा द्वारा मशाइख इमाम बुखारी सीधी दबी पदरीज एक फर्क है नुदाद्रे फर्क होता इशारा के एक फर्क मुमतही की पर ज़ुहरी मदार द सनदेन गर्दो। अवल फर्क दादे कि अब्दान वरतद अब्दुल्ला न अखबरना नकल कई और बिश्र इब्न मुहम्मद वरतद अब्दुल्ला न हदसना नकल कई। में इखबार पर खिरात तो शेख और खिरात आला शेख दौड़ के इस्तेमालेगी और तहदीस पर खिरात तो शेख की इस्तेमालेगी। अखबारना द हदसना फास्ते पनिज द मुहद्दिसीन किरामो दे वजना जुदा जुदे जिक्र कर कनी पकार दासे वचदा वल्ले वेले हदसना अब्दान व बिश्र मुहम्मद काला हदसना अब्दुल्ला लेकिन बाड़ा शागिर्दान दा अब्दुल्ला खुद जुदा कर लेकिन यो दा अब्दुल्ला ने पसीगद इखबार नकल कई अखबारना और बल्कि पसीगद तहदीस नकल कई हदसना नद्वार को यो कूल निशी आखिर द चाला फज बोई हदसना बोई का अखबारना बोई नद्वार मशाइख किराम पसीगद तहम्मुल द हदीस की इख्तिलाफ हो दा अखबारना व दा हदसना दोबारा जुदा जुदा जिक्र कर दा यो फर्क शो। बेमदा चिड़ुम्बी उस्ताद अब्दान अगद अब्दुल्ला यो उस्ताद जिक्र कर दी यूनस का और बेम उस्ताद बिश्र इब्न मुहम्मद दा अब्दुल्ला दो उस्तादान जिक्र कर यो यूनस यो मामार दा बेम फर्क शो। द्रेम फर्क दारे चुड़ुम्बी यूनस जिक्र कर दे और लफाज द यूनस जिक्र कर दे और बेम उस्ताद यूनस सर बल उस्ताद हम नकल कर दे मामार इशारे